अस्सलाम वालेकुम मलगुरो जुनेद खान ما न्यूजीलैंड पाकिस्तान ته 402 रन्स टारगेट ورکو جی ټول نه پهله خو را سره کمنټ شریک کړئ خپل رائے شریک کړئ چې آیا پاکستان به 402 رنس چیس کی کنه که چېرې پاکستان دا 402 رنس چیس کړل نو دا پاکستان په او ډی آی کې ریکارډ جوړ کړي جی پاکستان تر اوسه پورې دومره هاي سکور نه دی چیس کړي نو که چیز کو نو دا به د پاکستان د لپاره یو غټ ریکارډ وي جی راځو په سکور کارت باندې خبره کوو پاکستان چې څنګه بالینګ کړي سپیشلی شاهین افریدي او حارث رؤف ډېر بکواس بالینګ کړي دي ټول نه بالینګ پکې وسیم جونیئر کړي دي چې وسیم جونیئر مونږ لسکه غاڼو نه او هغه بیا هم دومره خپل بالینګ کړي په سکور کارت باندې خبره کوو چې تاسو له سکرین باندې ښکاری 95 رنونه کړي راچن رویندرا او ویلیامسن ډېر غټ پارټنرشپ کو یو 108 رنونه کړي یو 95 رنونه کړي دي رویندرا 108 رنونه په 94 بالونو باندې کړي دي او ویلیامسن په 79 بالونو باندې 95 رنونه کړي دي جی ډیرل میچل 18 بال 29 چیپمن 27 بال 39 گلین فلپس 25 بال 41 سانټر 17 بال 26 لکه ټي 20 اونته بیټینګ کړي مطلب سټرایک ریټ کتا سو ګوري نو ټول سټرایک ریټ 100 نه بار دي صرف د اوپنر سټرایک ریټ چې کم دی 89 نو ټول سټرایک ریټ چې کم دی 100 نه بار 120 نه بار سټرایک ریټ تر ټولو جی اوس که خطر پاکستان بالینګ ګوري نو شاهین افریدي 1090 رنز ور کړي وکټ یو هم نشته جی حسن علي 1082 یو وکټ یې اشتلی دا افتخار احمد 855 یو وکټ حارث رؤف 1085 یو وکټ وسیم جونیئر 1060 درې وکټ ټول نه بالینګ بکی وسیم جونیئر کړي خو دې کې د پاکستان کرکټ ټیم خپته چې مطلب کنډیشن د سپینرانو دي نو دوی ولې حسن علي چولې د اسامه امیر یا ډراپ کړی یا شاداب خان یا که شاداب او اسامه امیر ډراپ کین یو پکې انجر کړه به خیر سکواډ بهر کا ابرار رادن نه کنه ابرار د لکی دیشي چینج راولي ځکه ابرار تر اوسه پورې بیټسمنانو نه دی ریټ کړي ابرار په ټیسټ کې بالینګ کړي په وایډ بال سره هغه په سپین بال سره مطلب په او ډی آی کې هغه بیټسمنانو نه دی ریټ کړي بیټسمنانو لا پته نشته چې دا څنګه بالر دی څنګه بالینګ کوي څنګه نه کوي نو کې دیشي ابرار د مطلب څه چینج راولي په ټیم کې سب بالینګ کې دا سره چینجز راشي خو ابرار بیا هم دی نه سلیکټ کړي او حسن علي راوستنن پاکستان چې کوم دی سلور فاز بالرانو سره کوشوي دي دا څه لګي چې مطلب دا د ایشیا پیچز نه دي د استرالیا پیچز دي یا د نیوزیلند پیچز دي یا د ساوث افریقا پیچز دي چې د یا د انګلند ګراوند دی چې د په سلور فاز بالرانو سره کوشوي دي سنوي غونټه کار کړي وسیم جونیئر حارث رؤف حسن علي شاهین افریدي سلور فاز بالران صرف دوه پاک سپینران دي چې یو پاک افتخار احمد دغه هم پارت ټایم سپینر دی جی او اغا سلمان چې کوم دی هغه رنګ سپینر بالر نه چې تعالی مطلب چینج راولي یا تعالی یو مطلب یو غټ ریولوشن راولي په بالینګ کې نو ډېر غټه غلطي بوله زوی ما چې دی چې بابر اعظم غلطي کړی دغه چې کم منیجمنت ته کم چې سلیکشن کوي د ټیمي به غلطي بوله زوی ما خو 402 رنس چې سکول پاکستان ته یو غټ مطلب چیلنج دی آیا پاکستان به 402 رنس چې کنه خپل رائے ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کوي ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریک کوي جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کوي پیج هم لایک کوي ډیر زیات مننه جی والسلام